بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مخیاتونو کی تذکرہ وا داغ کافرانو چاغیوے منگا نہ پدے کتاب قرآن بان ایمان راڑو نہ پنورو باندے دا قیامت حال داغی ذکر کاؤ چی کلا دی درب سرا ودرول شوی درب پا مخ کے بولاڑی یو بل سر بخبری کئی یو بل تب جوابون ورگرزئی پدے کے کمزوری خلقو او تکبر والا غٹان خلق پکیو یو بل لبا جوابون ورکی داغی تذکروا کمزوری خلق بوتو دا بیا داوی چی تاسو د شپې او د ورځې چې کم مکرونه کول داغه په وجه باندې منګه د الله سره شریکان نیولیو د دواړو معامله هغه بد ده کافر دی دواړه نو داغي معامله داغي د پاره سزا د جهنم ده توقون دی دنیا حال ذکر کاو چی کلا منگا یو پیغمبر را لے گلے یو یر ورکون کے را لے گلے نو غٹانو خلق بوتوی منگا استادا خبری نمانو تج پہ کم را لے گلے شوے منگا داغین انکار کو او بیا د تکبر خبری بیدا کولی چی منگا مال پہ لحاظ سر ډیریو دا اولاد او دا نفری پہ لحاظ سر ډیریو منگلا عذاب نہ راکولے کیگی چی کلا منگ سرا مال دے اولاد دے نو منگا پازابولے کیگو بنا دا دی د دنیا حالی ذکر کاؤ اللہ رب العزت وی جواب والا ورکا رزق ورکول دنیا کے فراخی راوستل تنگی راوستل دا زما کار دے لیکن اکثر خلق پوئی گینا بیاور پسے جواب کئی وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ستاسو مالونا او ستاسو اولاد پا آغی طریقے بانے ندی چی منگتیو پا درجہ کی نزدیکی مرتبہ کے نزدیکی دل نزدې کول هغه کار دی د ایمان او د عمل صالح چا ایمان راوړل او عمل صالح کړل نو په دې باندې سړی درجه ترسی مرتبه ترسی نزدېکت ترسی نو دا کسان چا چې نیک عملونه کړلی ایمان راوړل نو داغی دا پارا با بدلی دوچن پا سبب داغی چی دی کم عمل کرلے او دیوا پا بالا خانو دا جنت کی پا امن باندے دنیا حال دا خلق کو ذکر کئی چاگی کوشش کئی دا آیتنو دا مقابلے دا عاجز کولو اللہ وی دیوا پا عذاب کے حاضر کرے شوی بیا خبر کئی رزق چال زیات او چال لگ
دا د الله اختیار دی زما رب فراخي رزق د چا لپاره چې وغواړي او تنګي. لیکن چې تاسو کم څه خرج کوئ د الله په نوم یې ورکوئ، د ایمان سره ورکوئ، نو الله به د هغې بدله درکوي. الله ګوره ډېر ښکلی رزق ورکوونکی دی، دنیا کې هم نو په آخرت کې هم. آخرت کې به بدله ورکوي. قیامت کې چې کله دا خلق راپاسي راجمع بکړی شي، نو الله رب العزت به د ملائکو نم تپوس کوي اها اولائی ایاکم کانو یعبدون، اے د خلقو استاسو بندگی کولا. هغې به ورته یا الله سبحانک پاکی تعالی زموږ بندگی نه ده کړې، انت ولینا من دونهم، ته زموږ کارساز وې د دې نه سیوا، بلکې دی خو بندگی کوله د جناتو. اکثرهم بهم مؤمنون، او اکثر په دې باندې په دې جناتو باندې د دې یقینو. نو د قیامت د ورځې حال ذکر کوي چې چاله به د چا چې بندگی کړله د غیر الله، هغې به چاله ذره بر پیدا ورنکي، نه چاله نقصان هغې ورکولی شي، نه په دنیا کې کولی شي او نه په آخرت کې. آخرت کې موږ به دغه خلکو ته وایو چې شرک یې کړلی، د الله نه سوا نور یې نیولی، د نور چا بندگی کړله، دا خلق ظالمان دي، نو اوس کوي عذاب د اور. بیا د دنیا کې د دې باندې چې کله آیاتونه د قرآن کریم لوسته کېږي، نو دی لګیا دي د هغې مخالفت کوي او د بندولو کوشش کوي چې په څه طریقې سره دا سړی دی بند کړی شي. او دا خلق سوی وی دا نوی راغلی او منگا دا هر سنه اړی، زمنگا دا مشرانو چې کم کارونه بکول دا غینه منگا اړی، او دی خو دروغ وی، کله سوی اعتراضونه داغي، کله وتوی دا ساحر دی، کله دی چې کم څه پیش کوي نو دا سحر دی. دارنګې مخکې د دغه خلکو سره څه مخکې نه څه دلیل نشتی، چې مخکې نه څه دلیل د دې سره یې څه کتاب یې چې هغه لولي، لګیا دي شرک او کفر کوي. الله وی دا خلق دا مخکینو لسمه حصے ته نه دي رسېدلي. مخکینی خلق هغې د مال په لحاظ سره ډیرو، د نفرۍ په لحاظ سره ډیرو، طاقت په لحاظ سره ډیرو، خو چې کله زمونږ د رسولانو تکذیب وکړو نو موږ چې په انکار وکړو نو څنګه شو. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، ندی مالونه ستاسو نه اولاد ستاسو په داسې طریقې باندې چې نږدې تاسو موږ ته په مرتبه کې په درجه کې، الا من آمنا، مگر آچا چې ایمان راوړ و عمل صالحا، ایمان راوړل او عمل صالح کړل، فاولئک لهم جزاء الضعف، نو دا کسان د دې لپاره بدله د دوچن، بما عملو په سبب دا چې دی کوم عمل کړل، وهم فی الغرفات آمنون، او دی به په بالا خانو د جنت کې په امن. والذین یسعون فی آیاتنا، واکسان چې کوشش کوي موږ په آیاتونو کې د عجز کولو د مقابله کولو، اولئک فی العذاب محضرون، دا کسان به په عذاب کې د حاضر کړي شونه، عذاب کې به حاضر ولکې دی لګیا دي د قرآن مقابله کوي، د آیاتونو مقابله کوي، د پیغمبر مقابله کوي، نو عذاب کې به حاضر شوي. بل مخکیم د مال او د دولت خبره کول، نو بیا د هغې جواب کوي. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یقینا رب زما فراخ کوي رزق د چا دپاره چې غواړي د بندګانو خپلو نه، ویقدر له او تنګوي یې چا دپاره چې غواړي. چاله رزق ډېر او چاله لږ.
چاله ورکی ډیر ورکی لیکن اچانک دی واخلی تنگسیا پی راشی چا باندې تنگسیای او ناصبا په هغه باندې فراخی راشي دا ټول د الله کارونه دي د چانه واخلی او چاله ورکی چا باندې فراخی او چا باندې تنگسیا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او چې خرج کوي تاسو د سشینا سشه چې خرج کوي مال خرج کوي دولت خرج کوي نقد خرج کوي کو منقولات خرج کوي کم غیر منقولا خرج کوي مال دے جیداد دے اسمکا دا پٹے دے کور دے بعضی خلق رواخلی دا ورکی وی دا دا جماعت دا پارا دا دا مدرسے دا پارا دا دا دی غریبانانو دا پارا کورونا جوڑ کی غریبانان دی اگر دی راضی مفت پگے اوسی گی وما انفقتم من شئین او سچ خرج کوئی تاسو د سشینا خرج کوئی هر شی چې ور کوئی فهو یخلفون الله بداغي بدل درکئی وهو خیر الرازقین الله دې بهترین رزق ورکوونکو نا مال دی ورکو نا الله تعالی په دنیا کې زیات درکی مال دی ورکو دنیا کې زمکه دی ورکړه مدرسې له دی ورکړه جماعت له دی ورکړه غریبانانو د پار دی پکې کورونه جوړو سرای دی جوړ کړه مسافرو د پار چې خلق بنازي مسافر بنازي پدې کې مفتو کې شپې بکئی شپه بکئی مخه تزي زیبا مسافر دی راضی با ورځ تیرې دو تیرې درې تیرې شپه کوي دو کوي آپ کې شپې کوي او بیا با زیاده زما زیاده پاتې کیږي با هغه بزي مفت کې بيدا نو دا د وی اجر او ثواب الله رب العزت ور کوي وهو خير الرازقين الله دې ډېر غوړه دې رزق ورکوونکو نه او نن ته چې الله له د الله د پاره خرج کړي نو الله تعالی نه درکې او نو څومره چې ته خرج کړي نو امر به الله درکې او دا یو قانون هم دی کور کې پلار راشي یو بچیلا سور کی هغه واخلي بل ورکی جاغه پلار وته بچیا راشه ته نور والا اغله نور ورکی کله ولا ډیر ورکی وایزا استا په ډیر شو ته دومره سخاوت دیو کو چې خپل دی نور لدی ورکړه نو ته نور زیات والا الله رب العزت اهو ډیر زیات سخی دی دا الله د سخاوت خو صحت نشتی دا څومره چې لګیا دی څومره خرج کیږي دا څو کی کوي دا الله د طرف نه د الله د خزانو نه راضي خرج کیږي بدنامی کی بھی بل دنیا کی بھی نم دبل کی وی دا چا وی دا بابا دا چا راکو وی دا دادا راکو حال دا دے چی ورکڑے اللہ بدنام بھی بل شی ظاہری لاس اغا دبل استعمال شی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا پاو رزبانے چراجم وکی اللہ دے خلق لرطول ثم يقول للملائکة نو بیاب اللہ وی ملائکو تا مخی منگا ویل ابتدا کی پا دے صورت کے عجز ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام عجز ہم ذکر کئی لکا مخی تیر شو سلیمان علیہ السلام تذکرو شوا داود علیہ السلام تذکرو شوا دا ملائکو عجز با ذکر کئی دارنگے دا جناتو عجز با ذکر کئی منگا ابتدا کی ویلو دل تکے ملائکو نبا اللہ تپوس کئی نو دا چانا جی تپوس کولے کی گی ناسو کی واجزی کنا یعنی ته تپوس کولای شي ته چې کمزور ہے نو د بادشاہ نه تپوس نشي کولای وزیر نه تپوس نشي کولای خان نه تپوس نشي کولای اج څوک چې تپوس کوي هغه زور ور دی او څوک چا نه چې تپوس کولای کیږي نو هغه داغه په مخ کې عاجز دی زما واست مخ کې خو با هغه ډېرې اوچتی بولی ځان ډېر غټ غټ کوي لیکن سوک چې تپوس والا دینو داغه په مخ کې بیا چی نشي کولای ډیر داسیو مخ کې بادشاہانو بعضی نیکان تیر شي دي نه نیکانو بارکه یو سړی راغی ویلی دو د شپې هغه الله ته جاړي خلک پکیو هارون رشید بادشاہ وغیرہ نیکانو پکې تیر شي دي ناغه دا بادشاہ ده نو د
چې کوم د بادشاهانو بادشاہ ته نو هغه ته جاړي لګیا دی فریاد کوي. حال دا دی چې خلک په دنیا کې د بادشاہي منی خلک راځي د فریادونه کوي او دی لګیا دی جمعات کې ناشته او الله ته فریاد کوي. ثم يقول للملائکه نو بیا بوي الله ملائکه ته اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون آیا دغه خلقو استاسو بندگی کولا دنیا کې استاسو بندگی کولا قالوا ناغي و ملائک بوي سبحانك الله پاکي تعالی موږ له بندگی نه کړی موږ بندگی نه کړی. سبحانك پاکي تعالی ران تولینا من دونهم تزمنگا کارسازیز ولی زمنگا دوست زمنگا د دین سیوا د دې سره زمنگا اس تعلق نشتی د دې سره زمنگا اس دوستانه نشتی زمنگا د دې منځ کې تعلق نشتی د دې تعلق نشته چې دې زمنګ بندگی کوي. بل کانوا یعبدون الجن بلکې د خلقو با بندگی کوله د جناتو اکثرهم به مؤمنون اکثر د خلقنا پدې جنات باندې یقین وکاو جنات باندې یقین وکاو. مخکې تیر شو جنات په خپل باندې د غیب باندې نه پويږي. الدغه یو کال تقریبا د سليمان عليه السلام شویو وفات شویو جنات ته پته نه لګیدا. کله چې سليمان عليه السلام هغه امسا کا چشوا ما تشوا سليمان عليه السلام راتاو شو نو جناتو ته پته ولګید او دا وفات شوه دی. نو چې کله جنات داسي دي اس پته وته نه لګي. د غیب او علم د الله سره دی. نه جن پويږي نه ملائک پويږي نه انبیاء پويږي نه اولیاء کرام پويږي. یو الله دې چې هغه په غیب پويږي. الله چاته وخی اجدا خبره ده هغه ته غیب نه وي. یو خبره وته خو دا انبیاء علیهم السلام ته خو دو اولیاء کرام ته بعضی خبره خو دا نو دا غیب نه دی دې ته علم غیب نه وي دیتا علم وي. حاصل ول دا علم ولا ورکړې شو. اسباب د علم د مخلوق هغه درې دي زې بزې دا تذکرہ راځي. د مخلوق علم په دریو سببونو باندې حاصلي. کله خبر شي نو خبر ولا ورکی ارچا چې خبر ورکو دا خبر دا یو علم دی نو دیتا علم غیب نه وي. علم غیب دیتا وي چې علم به سببا چې سبب نه او سړی ته پته دا د الله نه سوا بل چا نشتی دا. نو خلک لګیا دي وي جنات پويږي زموږ خلکو په مخ کې وي پیریانو ماماګانو خپل شی واغلې زموږ ناکاره شعرا کې قصې کوله دی به دا خبره په وړو په ذهن کې اچولا چې دا جنات ګوره په غیب باندې پويږي دا جنات څه کولای شي دا خلکو له ټکر رسولای شي. ظاهری يرولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو مازیګرین نرستو ما خامي ټیم کې ما خام نه لګ مخ کې دغه وخت کې دروازې بندي کړي خپل واړه دن نه کوي ولې جنات را خوريږي د شپې دغه وخت کې را رواني نو د سنا استاس دا وړو کې او یری دروازې بندي کړي چې دروازې بندي شي دا شیطان مت نشیدله دروازه کولاوي شیطان دن نزي یا خلق یری. ته د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه کې خبره وینا باندې عمل نه کې به وړو کې یریږي منا ته مازیګری کې وباسي ما خامي کې نو دا ټیم کې چې تا وېستو نو بیا به دا شر وسره کی کنه نو دا ټیم کې خیال ساتل پکار دي. ها بیا چې کله تیرل غوډه خورش وا ما خام نرستو بیا ضرورت ته روزه بیا روزه خیر ده واړه او باسي رو باسه خیر ده لیکن دغه د ماخام نه لګ مخ کې ماخام دغه ټیم کې دې ټیم کې واړه مر او باسه جنات دي يرول کې شیطانان دي يرول کوي کم چې شیطانانی هغه يرول کوي جنات خخ لګ دي هغه مسلمانانو ته جنات وای لیکن نو ټول دي جنات ټول یو دي خو چې کم پکې بد دي جو هغه ته شیطانان وای کم چې خدي جو هغه ته جنات وای اکثرهم بمؤمنون دیونه خبره ختم شو بیا ان شاء الله. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.